السلام علیکم. د خانوزۍ دا ښایسته کلی دی، دا پوره امنه. الله دې زموږ ګرده علاقه دا تر پوره امنه ساتي او انشاءالله زموږ علاقه ډېره پوره امنه ډېره ښه علاقه ده. الله دې دغه تر امن برقراره وساتي. نن یو ډېر مبارک کار وسولی د اتوار پر ورځ. دغه د خانوزۍ څه مشران، ځوانان او خاص کر دین محمد صاحب چې زموږ د خانوزۍ دغه سړي ډېر خدمت کړی دی، د ګردې علاقې ډېر خدمت کړی دی. د هر چا چې فوتګي وسي، هر څوک وفات سي، نو دا هدیرې کمپلیټ کار دی کوي. دې ته معلومه ده چې په ډېرو ځایو کې، په ښارو کې، په ډېرو ځایو کې اوس دا شی شروع سوی دی چې هلته دا کوم د هدیرې کار سي، لا د قبر کار سي، هغه خلک په عوض کوي، په پیسو یې کوي. مطلب د کلي والا اوس د پخوا دور نه دی. دغه سړی زه په خبر یم د خانوزۍ او د شاوخوا علاقې هغه چې دی ور ورسوي، دا ګردو هدیرو دا مړي چې کوم وفات سي، دا ټوټل دی زرمه کوي. نو اوس یې ډېر مبارک کار دغه په مخه واخیستی. دا د ګردې علاقې دپاره دی چې دی دلته لکه د جبل نورغه چې کوم د قرآن پاک یو ځای ورکې بې ځایه پرتې یا شهید قرآن پاک سپاري، د هغه دپاره دی دغه کار ته یې ولیدلی دلته نغم کاږي انشاءالله د خانوزۍ د قبرستان و سایټ ته، دا چیرې چې خانوزۍ لیکلي وله، نو انشاءالله د ګردې علاقې والا شاوخوا له مسلم باغه ځای واخلي، بیا تر موغټیانو، تر کوچلاغو، تر کوټې پورې. په کوټه کې چونکې هلته دا جبل نور شته، بل ځای کې دا تر شاوخوا موږ ته نه دی معلوم چې د قرآن پاک چې کوم اوراق وي، کومې صفحې وي او کوم شهید قرآن پاک له سپاري وي، هغه بې ځایه پرتې، د هغه ترتیب به چې د هغه یو ځای محفوظ شي. نو دا سړي دغه مبارک کار شروع کړی دی. یقینا هم الله د ده ته په دنیا او په آخرت کې جزای خیر ورکړي او له ده سره چې کوم چا کومک کړی دی و هغو ته هم الله جزای خیر ورکړي. دا یو واقعي ډېر مبارک کار دی. په دغه کې د کلي ډېرو خلکو حصه واخیستله، په دغه کې ځوانانو، مشرانو. نو د دغه باقاعده نن افتتاح وسوله په دعای خیر باندې. نو دغه کوم تصویران چې ته یې وینئ په دغه کې دغه خلک راغله، د دغه افتتاح یې باقاعده طور پر وکړله. نو الله دغه کار مبارک کړي. په دغه ځای کې به دغه نغم کښل کېږي، په دغه کې به بیا د سپارو، د قرآن پاکو، د اوراقو د دغو حفاظت کېږي انشاءالله. نو زما خصوصي خواست دی د علاقې والا چې په دا کار خیر کې باید چې ګردې سه واخلي، لږ لا ډېر کومک وکړي، انشاءالله الله بیا په دنیا او په آخرت کې دوی ته ثوابونه ورکوي. نو له دین محمد صاحب سره او د ده له ملګرو سره باید چې موږ ته یې ګردې مت وکړو، لږ لا ډېر چې د هر چا څه وشوي، نو انشاءالله دغه د ګردې علاقې دپاره دغه یو غټ کار دی، دا به وسي. ستا یې کور ودان، نو انشاءالله د دین محمد صاحب سره به باید چې تاسې ګرد په رابطه کې پاته سئ او د دغه کار په حواله سره ته له ده سره، بلکې له ده سره څه دا هر سړی له ځانه سره دا کومک کوي، ولې د دغه انشاءالله په دنیا او په آخرت کې به جزا وي. کور مو ودان، ډېره مهرباني.